الله الرحمن الرحيم. ورد النصوص او د نصوص رد کول دا ځای و استحلال المعصیه او گناه حلال غنل صغیرتن کانت او کبیرتن دا گناه وړی او که غټی کفر حلال غنل کفر دی. و اذا ثبت کونه معصیه چې دا خبره ثابت شي چې دا ګناه ده په دلیل قطعی سره وقد علم ذلك مما سبق او دا مخکې ده معلومه شوې ده ځکه دې کې انکار د نصوصو نه راځي او انکار د نصوصو نه کفر یو داسې ګناه چې هغه اجتهادي بعضې مجتهدین ورته ګناه وایي بعضې ورته ګناه نه وایي د هغې ګناه توب په اجتهاد ثابت دي د هغې نه انکار کفر نه دی هغه حلاله ګڼل کفر نه دی. یو سړی وایي نسوار حلال دي یا سګرټ حلال دي او تا ما ته ګناه ښکاري او ووایو چې دا کافر شه ځکه ګناه ته حلاله وایي نو دا ښه خبره نه ده. صحیح شوه هغه ګناه ته حلاله ووایي چې کوم په نص سره ثابت دي نص دلیل قطعی سره قرآن سره یا حدیث متواتر او حدیث مشهور سره د کوم سیز معصیت چې خبر واحد سره ثابت دي او هغه سره حلاله وګڼي په هغې نه کافر کېږي ځکه خبر واحد خو دلیل قطعی نه دی ځواني دی. تاسې په دې خبره پوه شئ اکثره خلک دی کې جلتی کوي بس وایي ګناه حلاله وګڼله دا کافر شه. دا یو کتاب دی ما لا بد منه د قاضي ثناء الله پانیپتی رحمه الله ما لا بد منه پارسی کې دی د تبلیغانو مدرسو کې ویل کېږي هغې کې بس هر څه خبره چې بس وایي کافر شود که دا یې وکړه کافر شود که دا یې وکړه کافر شود بس د کفر دغه پکې ډېر دی. والاستهانة بها کفر او استهانت په دې معصیت کفر دی او استهزاء په شریعت کفر دی. شریعت پسې خلق خندا کوي دا کفر دی. لأن ذلك من امارات التکذیب ځکه دا د تکذیب نښې دي. وعلى هذه الاصول يتفرع او په دې اصول باندې تفریق کېږي ما ذکر فی الفتاوی هغه چې په فتاوو کې ذکر شي من انه اذا اعتقد الحرام حلالا چې عقیده د حرام او کی چې دا حلال دي فان كانت حرمته لعینه که حرمت د حرام لعینه دا حرام لعینه وقد ثبت بدلیل قطعی او بدلیل قطعی سره ثابت یکفر د سره کافر کیږي والا کذا حرمت لعینه نو او یا په دلیل قطعی نو ثابت نو فلا بیا نه کافر کیږي بیا یکون حرمت د غیر د پاره او د غیر د وجه نو او ثبت بدلیل ظنی یا په دلیل ظنی سره ثابت دي. وبعضهم بعض ملایانو لم يفرق جدائی نه دراوسی په مابین د حرام لعینی او لغیری کی فقال ویل من استحل حراما چا چې حرام حلال وګڼل وقد علم فی دین النبی صلی الله علیه وسلم تحریمه او د نبی اسلام دین کې د دې حرمت معلومه لکه نکاح د ذوی المحارم یا شرب د خمر یا اکل د میتې یا خوراک د وینې مسبوحي یا د خنزیر من غیر ضرورت بغیر د ضرورت نه دا سيزونه حلال وګڼل فکافرون دا کافر دی. وفعل هذه الاشیاء کول د دې سيزونو بغیر د استحلال نه فسق دی. ومن استحل شرب النبیذ چا چې د نبیذ اسکل حلال وګڼل الی ان یسکر چې دې پورې چې دې کې اسکار راغلی کفاره او چې نبیذو کې اسکار نه راغلی نو بیا خو جایز دي. واما لو قال لحرام هذا حلال یو حرام شی بارک کی وای دا حلال دی لترویج صلتی چې مبيعي او چلیږي یا په حکم د جهل سره لا یکفر نه کافر کی یو ناروا شی دی وای دا حلال دی دې لپاره چې مشتری واخلي نو دا کافر کیږي نه
ولو تمنا که دسی ارزو کی چې کاش کی الله یکون الخمر حراما، کاش کی چې شراب نه وي حرام، او لا یکون صوم رمضان فرضا، کاش کی چې د رمضان روزه نه وي فرض دی ګرمای کی لما یشق علی زکه ته تکلیف دی نو لا یکفر دا نه کافر کیږي. بخلاف ما اذا تمنا، په خلاف د دې چې دا ارزو کی الله يحرم الزنا، کاش کی چې زنا نه وي حرامه، او قتل د نفس بغیر حق نه وي حرام، فإنه يكفر دا سړی کافر دی، لأن حرمت هذا ثابت في جميع الأديان، ځکه حرمت د دې سيزونو ثابت دی په ټولو دینونو کې، موافقة للحکمت د حکمت موافق دی. ومن اراد الخروج عن الحکمت، او چا څوک چې د حکمت نه چا چې اراده وکړه چې د حکمت نه وځي نو دا اراده وکړه چې الله تعالی فیصله کړې ده بما لیس بحکمت، هغه خبره چې حکمت نه ده، وهذا جهل منه بربه، دا جهل ده د دنه پر رب تعالی. وذكر الامام السرخسی ذکر کړي په کتاب الحیض کې بیان انه لو استحل وطی امرأة الحائض یکفر، څوک دا حلال وګڼي چې د ښځې سره په حیض کې وطی کول حلال دي نو دا کافر دی. او په نوادرو کې دي د امام محمد نه انه لا یکفر وهو سیده چې نه کافر کیږي، ځکه حرمت د هغې خو لعینه نه دی کنه، مخکې تیر شه کنه چې یو حرمت لعینه دی او یو حرمت لغیره دی. وطی په حالت د حیض کې دا حرامه ده، په حرمت لغیره دی چې هغه ازیه ده، ذات په اعتبار سره خو حرامه نه ده کنه. وفي استحلال اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح، څوک چې لواطت د ښځې سره حلال وګڼي نه کافر کیږي، صحیح روایت دی. ومن وصف الله تعالی بما لا یلیق به، چا چې توصیف د خدای په هغه څه سره وکړه چې د خدای سره لایق نه دي، لکه ظلم، جهل او سخرا یا استهزاء وکړه باسم من اسمائی په یو نوم د نومونو د خدای، او بامر من اوامر یا د خدای د اوامرو نه یو امر نه انکار وکړو، او انکر بعده یا د خدای د وعدې نه یا د وعید نه انکار وکړه، یکفر کافر کی. وکذا همدارنګې لو تمنا الله یکون نبی من الانبیاء، داسې ارزو کې چې کاش کې یو پیغمبر هم نه وی رالیږل شوی د پیغمبرانو په قصد استخفاف سره یا دشمنۍ سره. وکذا لو ضحک علی وجه الرضا، او خاندي د رضا په طریقې باندې فی من تکلم بالکفر، چې څوک د کفر خبره و د کفر خبره وکړي او دی او خاندي او تلاسونه پړقای، دا ټولې د کفر خبرې دي، کې ډېرې ګرانې نه دي دا خبرې. دې مجلسونو کې پخوا مونږ چې واړو نو میراوس یې ورته ویلې چې اوس به مړي که به ژوندی میراوس به دا ټیپ کې سټې به لګېدلې وي، او بس ته به چې وختې بس له به چې وختې او بس د میراوس یا د دغه کیسټ به لګېدلې وه، او یا به د مولانا بجلیګر صاحب لګېدلې. خلک به ویلې دا د مولیانو میراوس دی او دا د امیانو میراوس دی. مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله ډېر نر سړی و، هغه خبرې به هم ډېر ګپ شپ به پکې ډېر و، خنداګانې به پکې ډېرې وي. میراوس به هم خلکو خلک به یې خندول که نه، نو هغه به اکثره خبرې به کافرانه خبرې وي، د خدای په دغه به اعتراض داسې خبرې به وي چې هغه به کفر ته ممضي کړي. او نورو خلکو به پرې خندل، چې سړی د کفر خبره وکړي تعالی وجه الرضا وخاندي، دا کفر دی که. وکذا همدارنګې لو جلس علی مکان مرتفع، یو سړی په اوچت ځای کښېني، وحوله جماعت، او د ده نه لاندې ملګري ناست، یسألونه د ده نه تپوسونه کوي مسایل د مسلو، ویضحکونه او ده پورې خاندي، ویضربونه بالوسایل بالښتونو باندې ولي، یکفرون جميعا ټول کافران شي. دې کښېني د عالم په ځای چې زه خو په منبر ناست یم، ما نه د مسلو تپوسونه کوئ او خلک دې تپوسونه هم کوي، او دا خو د دین بس استهزا شوه، بالښتونه یې مخیره کې وولي نو ټول کافر شو، ځکه د شاعر الله توهین یې وکړ که نه.
تاسې به پوه شئ که نه، ځکه چې د مسند علم باندې سړی کېدې کېناو بیا ته توهین کې. تاسې زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ځکه د علماو توهین څنګه دی؟ کفر دی که نه د علماو توهین؟ او چې عالم سره د چا ذات هسې نه تا سره کلي کې د تربور جنګي او بس ته ورته وایې د کافر بچیه کافر شوې، تا سره به په ځمکه سلانجئ، یا به سره په پیسو وي، یا به بل څه تربور والی خو ډېرې خبرې دي که نه؟ تربور والی ډېرې خبرې دي، په دې نه کافر کېږي. ښه ته به ګزاره کوې تربور والی کې به مولا ګزاره کوي. یا ذاتی مسئلې چې د عالم سره بغض کوي د دې حیثیت نه چې دا عالم دی بس او د رسول الله وارث دی، د سره زما دغه وجې نه نه لګي، نو دا کفر خبره توهین یې وکړي. دې وټونو موټونو کې مونږ ډېر خلک دا ملیان کافران کړي، او د عالم توهین وکړو. هلکه د عالم توهین یې نه دی کړی، عالمانو له قدر لري. د بلې پاټۍ سړی خو بیا خو چې وټونه یو عالم ولاړي او 20 جاهلان ولاړي، په کار خدا نه چې عالم له وټ ورکړی شي. ملا ښه دی که نه د غوښه که وسوځي هم دالو نه ښه ده که نه؟ دال چې مزېدار پاخه شي خدای شته چې د غوښې نه ښه دي. صحیح ده. خو څه متل دی داسې، نو دا ټول عوام چې راغونډ کې ملا دی ښه دی که اگر چې هر څنګه وي، خو بیا هم دا نور عوام چې دا 20 کسان د دې مولا خلاف ولاړ دي دا کافران نه دي. دا به نه کافران کوئ چې هغوی تقریر کې ویلي چې مولا داسې دی یا مولا په دې نه کافران کېږي. صحیح شه، ځکه دا خو یوه دنیوي معامله ده که نه؟ دا خو یوه دنیوي معامله ده، په دنیوي معامله کې ورسره د هغوی ورانه ده، دا سره کفر خبرې نه دي. او د اسلام ښه په دې هغې نه مسلمانه کافران کېږي نه دی کې به احتیاط کوئ. ګورئ چې دا کافر شي او دا کافر شي، دا پر تا پسې ودرېږي څوک؟ دا خو تا پسې بیا اقتدار ټولو کافرانو کړې ده. تاله پیسې څوک درکوي، دا ټول کاله مدرسې درته څوک چلوي، دا خو ټول بیا کافران شو که نه؟ بیا قیصه ډېره ورانه نه شوه؟ والله الا ځان له قیسې مه ورانه وایي، بس ټول ښه خلک دي، ملیان ښه دي او دا نور هم ښه دي، ملیان ډېر ښه دي او دا نور لږ ښه دي، ټول ښه خلک دي. بس ټولې دنیا مسلمانان چې کلمه یې ویلې ده ټول ښه خلک دي. صحیح شو. دا خو د کرکټ لوبه یې که نه؟ یو طرف ته ملیان ولاړي او بل طرف ته عوام یې. ملیان هم نوجوانانو ملیان کرکټ لوبې ورځي که نه ورځي؟ تاسو خو نوجوانان یې، ملیان چې د سربندي موشي علما شي، بیا مازدیګر کې کرکټ کوئ، او یو طرف ته عوامي او بل طرف ته تاسې کرکټ کوئ، او کالج والا هلکان یا عام هلکان درنه کرکټ وګټي، نو کافران شو؟ نه کافران شو، مړه د علماو بې عزتي وکړه. کرکټ دي دا ټولې قصې کرکټي دي که نه؟ کرکټ خبرې دي. صحیح شوه. دا ټولې لوبې دي. مولا نه لوبه وګټله نو په دې سړی نه کافر کېږي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې داسې نه. نو دې کې به ډېر احتیاط کوئ او د علماو بې عزتي داسې وکړي چې دا قصه مو واورېده چې په ممبر کښېني وایي ما نه تپوسونه کوئ او خلک دې تپوسونه کوي او بیا وروسته به بالښتونه ویشتل وکړي. دا یکفرون جمیعا، ټول کافران کېږي. تاسو بالښتونو باندې کله ویشتل کړي دي؟ طالبۍ کې خو تاسو خو ډېر ښه خلک یې، طالبۍ کې خو په جمعې شپه وه موږ په بالښتونو ډېر ویشتل کول. تاسو یقین وکړئ چې طالبان ډېر پخوا مست وه، اوس خو طالبان ډېر ښه خلک دي. اوس غریبانان په موبایل مصروفي. جمعې شپې د ایله اوزګاري که نه؟ موږ خو په ډېر مستانه وخت و، زموږ د وخت طالبان ډېر مستانه وختونه و، ښه بېغمه وختونه. بل دا سوچ نه و، دا سیاسي خبرې نه وي چې پلانکي وطن کې اسرائیلو حمله وکړله او مطلب دا دی چې دا قیسې پیسې نه وي. طالبان ملیان دې نه خبر هم نه و، په سبق سره یې کار و. خدای دې کافران غر کړي او مسلمانان له خدای ترقي ورکړي، بس دا قمره خبره وه، نور تفصیل کې نه ورنه راوته. اوس خو طالبان غریبانان ډېر خفه یي که نه؟ د ټولو غمونو نه خبر دي بس، او د کومو پریشانۍ هم یې اکثره. او طالبۍ کې ودونه هم کړي که نه، هغې هم پیسې ترې غواړي او ډېرې قیسې یي که نه. نو ګورې یکفرون جمیعا ټول کافران کېږي.
وکذا لو امر رجلا ان یکفر بالله، یو سړی بل سړي ته حکم وکړي چې امر ورته وکړي چې خدای باندې کفر وکړه، او عزم الله ان یامرو، یا قص وکړي چې دته امر وکړي بکفره په کفر، هلکه کافر شه، بس کدیم کافر شه. وکذا لو افتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، ښځې ته فتوا ورکړله چې کفر وکړه د دې د وجې نه چې د خاوند نه جدا شي، نو بس داسې چل دی چې بس پردی ښځې سره لین جوړ کړی دی، بس په اسلام کې خو د دې پردی ښځې سره نکاح نه شي کولی. نو بس فتوا دې ورکړه، نو مفتي ته دې ویل چې څه چل وکړو، دا ښځه به څنګه ترلاسه کړو، او مفتي درته فتوا درکړه چې دې ښځې ته ووایه چې کافره شي. نو چې کافره شو د خاوند نه جدا شو، بیا ورسره نکاح، او بیا بیرته مسلمانه شي، نو بیا ورسره نکاح روا ده چې وخت عدت تیر کی. تاسې بې پوه شئ که بې پوه نه شئ، نو چې چا داسې فتوا ورکړه ښځې ته چې کافره شه، نو دا کافره کېږي، دا سړی کافر کېږي. وکذا لو قال عند شرب الخمر او الزنا بسم الله، شراب څکي او یا زنا کوي بسم الله الرحمن الرحیم، کافر کېږي. صحیح شه، یا غلا کوي او بسم الله الرحمن الرحیم. د شراب او زنا باندې بسم الله ډېره ناشنا خبره نه ده. وکذا اذا صلى الى غیر القبلة، دې طرف ته مونځ وکړي، مړه قبلې ته مونځ نه کوم، او بغیر طهارت یا بیا اودس وکړي متعمدا په قصد سره یکفر کافر کېږي، بیا اودس مونځ وکړي. وان وافق ذلك القبلة، اگر کدا قبله طرف ته برابري، پته ورته نه چې دسه قبله دا کده چې وځي قبله لنه کوم دسه کوم، او دسه رښتیاو قبله هم کافر. وکذا لو اطلق کلمه الكفر، همدارنګه استخفافا مطلق ذکر کړ کلمه د کفر استخفافا لا اعتقادا، عقیده نشته خو اسی علم کافر شي، لا غیر ذلك غیر د نور پرودار فقه مسلې دی او د ډېرې جوړتیاګانی. کله یو سړی نه داسې کار صادر شه، تاسې نه څوک تپوس وکړي چې داسې کړی دی دا کافر کېږي که نه، تاسو جواب مه ورکوئ چې ښه واضحه نه پوهېدی، وایي زه مفتي صاحب نه به تپوس وکړو. یو مستند مفتي نه تپوس کوئ چې هغه درته څه ویلې مقه شان، او یا د ښځې د طلاق مسله یې وایي پلانکي مفتي صاحب ته لاړ شه، علاقه کې ښه مفتیان دي که نه، پلانکي له لاړ شه، ځکه چې دا خو ته به ورته دا جایز د ټول عمر به زنا کوي او ته به پکې ورسره ګناهګار یې، نو دې کې به ډېر احتیاط کوئ. یا د رضا مسله، رضا پلانکي مې ښځې ته مې پلانکي له پی ورکړي دي، زما لور سره نکاح جایز، او ته ور ګړز وهي چې جایز ده، او بس هغې ټول خور او ورور یې او بس سره ټول عمر دغه یې او ته پکې ګناهګار یې. نو بیا ما ته پته نشته، مفتي نه تپوس وکړو، دا ګرانې مسلې دي. یا که ډېر دغه کېږي نو بس ورته وایه کتاب به وګورم، ماله مسله نه ده معلومه، کتاب وګوره یا مفتي نه تپوس وکړه. والیاس من الله کفر، او ناامیدي د خدای نه کفر دی، لأنه لا ییأس من روح الله، زه نه ناامیده کېږي د خدای د رحمت نه مګر کافران، او امن د الله نه کفر دی. دا وایي مولانا صاحب سر د سپي د سر سره لګوي، دا ښه نه کوي، دا غلطي کوي که نه. د عام انسان سر د سپي سر سره ایښودل هم نه دي جایز. والامن من الله تعالی کفر، امن د خدای د طرفه کفر دی، چې ما ته خدای اسم نه وایي دا کفر دی. لأنه لا یأمن من مکر الله الا القوم الخاسرون، ځکه په امن نه دي د خدای د عذاب نه مګر خاسران. فإن قيل كسوكوي جزم بأن المعصي يكون بالنار، یقین کول په دې باندې چې عاصي به په دغه کې دوزخ کې یعصم من الله، دا خو د خدای نه ناامیدي ده، او مطیع به په جنت کې. امن من الله، دا خو د خدای د طرف نه امن دی، نو لازمه ده چې معتزلي دي کافر شي، مطیع که عاصي، ځکه دی به یا آمین او یا به عایس. او د قواعد د اهل سنت والجماعت نه خدا دي چې الله یکفر احد، نه کافر کېږي یوم د اهل قبله وړه. هلکه تاسو په اعتراض پوه شئ،
اعتراض کوي چې امنم کفر دی یا سم کفر دی. او معتزله خو وایي چې ګناهګار به همیشه په دوزخ کې نو دا یأس شه، او مطیع به خامخا د جنت ته ځي نو دا امن شه. نو معتزله خو یا په امن کې دي او یا په یأس کې دي، او امن او یأس کفر دی، لہذا معتزله کافران شو. او د اهل سنت والجماعت طریقه خدا ده چې اهل قبله ولا کافر نه وایي، معتزله ولا خو موږ کافر نه وایو، او حال دا چې کفر لازم شو. اوس بسکی قلنا منگا جواب کو هذا لیس بیاسن ولا امنن، دا نه یاس دی او نه امن دی، لانه على تقدیر الاسیان لا ییأس ان یوفقه الله للتوبه، ځکه په تقدیر د ګناهګار توب سره ته د دین نه دی نه امید چې خدای تعالی موافقت د توبې ورکړي د عمل صالح دی، او په تقدیر د طاعت سره دی په امن کې نه دی ان یخذله الله تعالی چې خدای اوخوي په اکتسب المعاصی ګناه به وکړي. او بهذا يظهر الجواب، په دې سره جواب کار شم عقیده چې چاویل چې معتزلی ظاهر تکب کبیرتن چې کبیرو کی لازم د یسیر کافر چې د کافر سلیای سی من رحمت الله، ځکه د خدای د رحمت نه مل اعتقادي بل ځکه د عقیده د چې د مؤمن نه دی. وذالک دا جواب ذکر کار دی لأن لا نسلم، ذکر دا موږ نه منو چې اعتقاد د استحقاق د نار مستلزم دی یأس لره، او اعتقاد د عدم ایمان چې مفسر دی په مجموع تصدیق او اقرار او اعمال سره بنا دی په انتفاع د اعمال یوجب الکفر، کفر واجب وي. هذا خذ هذا والجمع بین قولهم، او جمع ما بین د دې قول کې چې لا یکفر احد من اهل القبله، نه کافر کیږي یوم د اهل قبلهونه، وقولهم یکفر من قال بخلق القرآن، هغه څوک کافر دی چې څوک د خلق قرآن یا استحاله د رؤیت خدای لیدل محال غني او سب د شیخینو کوي او لعنهم یا دغی لعنت کې امثال ذلک مشکل دا وای دا مشکل دی، دا سره مشکل دی نه. یو طرف ته وای منګه وایو چې اهل قبله نه کافر کیږي، او بل طرف ته وای چې څوک د خلق قرآن قائل ای چې قرآن مخلوق دی یا د خدای د رؤیت محال غني نو دا کافر دی، دا کفر دی. بیا په څنګه جمع کوو؟ دا ګران دی، ګران نه دی. منګه وای چې اهل قبله کافر نه دي، خو یو قید ور سره لګاو په شرط دی چې د نورو ضرورتو د دین نه منکر نه یا لکه اوس خبره جوړه شو. نو چې څوک د خلق قرآن نه منکر نو د ضرورتو د دین نه منکر شو. رؤیت خداوندی محال غني، رؤیت محال غني نو د کافر چې ضرورت د دین نه مني وغیرہ وغیرہ نور بعض خبرې. لکه دا قید ور سره وای اهل قبله منګه کافر نه غنو په دې شرط چې د ضرورت د دین نه منکر نه وي. قادیانیان کم طرف ته منځ کوي، قبله ته کوي کني کوي. نو کومنګه وای اهل قبله ولا منګه کافر نه وای، نه خو بل نبی مني، او حال دا چې قبله ته منځ کوي په کار د چاغې لمن کافر و نه وای، هغه کافر دي سره د دین چې اهل قبله دي، ځکه د ضرورت د دین نه منکر دي. الکه تاسو په پوه شئ به دې خبره بس بکو کنه.